أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې فرمایي وې د قیامت داسې ورځ ده چې څوک هم راځي نو هغه به څه نه څه عذر خپل پیش کوي، د خپل طرفه به مقدمه لړاوي، لګیا به یې و چې الله رب العزت ورته وایي چې پلانکې ګناه دې کړې وه، تا له خو پیغمبر درغلی و، تا خو انکار کړی دی، وایي خدای پیغمبر نه دی راغلی. بیا به مختلف آخره کې به الله ته سوالونه کوي چې دوباره مې دنیا ته ولېږه. نو الله وایي هر کس به د خپل ځان د طرفه جګړه کوي، د بل چا د طرفه نه، د ځان د طرفه. د بل چا به دا علي چې الله رب العزت قرآن کې فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. وایي یو کس به د خپل رور نه تښتي، د خپل پلار نه به تښتي، ښځه به د خاوند نه تښتي، او دکه شان به چې دی پلار به د بچو نه تښتي، او د هر چا دپاره به ځان له یو شان وي، د هر چا دپاره به ځان له یو د خپل ځان غم به وي ورسره. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کس ته به د یو نیکۍ ضرورت شي، هغه به ګرځي ګرځي رور پسې پلار پسې بل پسې، اخره کې به مور له راشي، هېڅوک به هم یو نیکي ورنه کړي. ورته وایي موږ ته خپله پته نشته چې زموږ به څه معاملې، موږ ته خپله پته نشته چې زموږ به څه معاملې، یو کس به هم یو نیکي ورنه کړي. او ضرور رشته چې ده دا ډېره خوږه ده، د دې نه معلومېږي ځکه چې الله قرآن یوم یفر المرء من اخیه، او موږ چې لږ راښه شو نو دارونه یو بل له بیا خپې وي، ځکه چې الله رب العزت قرآن کې چې کله د مسلمانانو خپل ترمنځ رشته ګرځولې ده نو مشر کشر یو څه بل څه نه، الله چې رشته یاده کړې ده نو انما المؤمنون اخوة، الله وایي دا مسلمانان خپل ترمنځ څه دي؟ ورونه دي. نو معلومه دا شوه چې رشته د ورورولۍ دا ډېره مضبوطه رشته ده، دا څه ده؟ دا ډېره مضبوطه رشته ده. الله دې موږ ته معافي وکړي. موږ چې دی نو یو بل له خپو والو کې دونه مضبوط یو چې اول د خپل کورونه شروع شي. الله دې معافي وکړي. خو دغه مضبوطه رشته، دغه اعلی او قوي رشته، دا به هم د قیامت په ورځ باندې په کار نه راځي تر څو چې د الله رب العزت فضل کرم احسان نه وي شوی. نو دی به د یو بل نه تښتي او الله رب العزت به نو د بل دپاره به څوک جګړه نه کوي، دا به واحد شخصیت په میدان محشر کې، واحد رهنما رهبر به وي زمونږ او ستاسو ښکلی پیغمبر خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله ته هم سجده لګوي، الله ته هم عرض کوي، سفارش کوي، نو د ځان دپاره به نه کوي، د امت دپاره به سوال کوي چې خدایا د امت سره مې حساب کتاب شروع کړه. بیا چې کله د رحمت سوال هم کوي نو د دې امت دپاره سوال کوي. الله دې په دې باندې استقامت را نصیب کړي. الله وایي یوم په هغه ورځ باندې تأتي چې رابشي کل نفس هر یو بنده تجادلو چې جګړه به کوي عن نفسها د خپل ځان د طرف نه، د خپل ځان نه د دې نه پس بیا کله اذن عام شي، اجازت شي، نو بیا به خلک د یو بل سفارشونه کوي، نیکان صلحا به. حتی حدیث شریف کې راځي یو طالب علم یو عالم به جهنم په سپونو باندې تېرېږي، نو هغې ته چې داسې وګوري نو یو کس به ورته آواز وکړي، هغه به ورته وایي چې ای پلانکیه ته ما نه پېژنې؟ دی به ورته وایي چې نه، وایي نه، وایي ته زه پلانکي یم که نه؟ وایي نه دی پېژنم، وایي په پلانکي وخت کې ما تا له یو ګیلاس اوبه درکړی وې، هغه به ورته وایي چې ښه د لاسه به یې ونیسي او د الله دربار کې به یې پېښ کړي، الله رب العزت ورته بښنه وکړي، نو بیا به کېږي سفارشونه، خو معامله به داسې
وتوفى او پورا باور کولی شي کل نفس هر بنده ته ما هغه څه عملت چې کوم عمل یې کړی وي وهم لا یظلمون او په دې به زیاتي نشي کولی. الله رب العزت فرمایي په چا به زیاتي نشي کولی. دنیا کې خو چې د چا اقتدار راغی د چا څوک مشر شو نو هغه بیا په نورو باندې زیاتي کوي. الله وایي داسې به نه کوم که چا یو څوک ورکړي دي چې کله زور راشي بیا دوه درې څوکه ورکړي وایي ورغه هغه یې د الله دپاره نه معاف کړی موږ یو بل د الله دپاره نه معاف کړو موږ ویل مړه وخت به مې راشي وخت به مې راشي نو بیا دې ته نه ګوري چې د عمل نتیجه مکه شاملوي سبا ستا زور راغی بله ورځ به بیا د هغه راځي یا بل څوک به در باندې خدای زور راوړي. الله وایي که دا ظالم مې په ظالم باندې نه و لفسدت الارض دا ځمکه به د فساد نه ډکه شوې وه. ځکه چې ټول زوراور کې هر کس زوراور وي نو بس داسې مه وایه چې دنیا کې یوازې زه یم پیدا کړی خدای د سر د پاسه سر. وضرب الله بیان کړی دی الله رب العزت مثلا مثال قریة د یوې قریې کانت چې وه آمنتن کانت چې و آمنتن اوسیدونکي د دې کانت چې وه آمنتن دغه خاریه دغه قریه امن والا امن والا وه د رزق د تنګې نه امن والا وه د دشمن د شر نه د حملې نه مطمئنتن اطمینان والا وه دل ارامه وه آسوده وه یأتیها چې راته به دې ته رزقها رزق د دې رغدن د هر جانب نه کشاده رغدن کشاده فراها من کل مکان د هر طرف نه فکفرت بس انکار کو اوسیدونکو د دې بانعم الله په انعاماتو د الله رب العزت باندې فاذاقها الله نو بس وسکو الله رب العزت دې لره لباس الجوع هغه جامه د لوږې والخوف وديري بما كانوا يصنعون فسبب ده هغه چې دی به ویل بما كانوا يصنعون فسبب ده هغه چې دی به کوم صنع کوله کوم جوړول به کول. الله رب العزت فرمای چې یو قریه وه چې دا امن والا وه اطمینان والا وه هېڅ شر غوبل پکې نه و رزق هم ورته کشاده او پراخه و د هر جانب نه به خلکو هغې ته چې دی د هغې طرف ته به رزق راته من کل مکان د دنیا د هر پټ نه. مفسرین لیکي چې دا قریه د دې نه مراده مکه معظمه ده. مکه معظمه مخکې تیر شوي مو چې دا خپله ابتدا کې چې دی یعنې دقسې و آبادي پکې نه اسماعیل علیه السلام چې کله پاتې شو بیبي هاجر رضی الله تعالی عنها هغې سره و بیا هغه خپې ووالې هلته اوبه را پیدا شوې بیبي ورته زم 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 ودرېږه مه ځړوان دي هغې بندې کړې. حدیث شریف کې راځي که دا یې نه ویل یو سمندر به و په دې ځمکه باندې لوی سمندر به ته جوړ شو. خیر اوس هم سمندر دی د دنیا عرب عجم ته اوبه چلی د دنیا ګوټ ګوټ ته ځي خو د هغې اوبه نه ختمېږي. اگر که والله عالم ای سر به سیاره پیدا شوي نو اوس یې درته ډېرې نه پرېږدي ډېرې به درته پرېږدي خو کېدی شي والله الله دې معافي وکړي. نو خبره داسې ده بیا خیر بیا چې دی بنو جرهم هغه چې په دغه ځای باندې تېرېدل هغوی هغه خاص مرغۍ ولیدله چې بهی دا خو اوبو سره یې صرف و کعبه مبارک او خلکو چونکې پېژندله ښه دا خبره یاده ساته دغه ځای یې پېژنده خو دا هم هغوی ته پته وه چې دې ځای کې اوبه نشته. بیا یو کس راولېږه هغه چې کله لاړ واپس و یا ولته ډېرې ښکلې اوبه دي که د تجارت قافلې والا ته وایي او دا قافله د یمن وه یمن والا چې دی دا اصل عرب دی. ابراهیم علیه السلام عربي نه و ښه هغه عبراني زبان نو دا اصل عرب هغه راله دلته بیا چې د بیبي نه اجازت وغوښته او بیا دغلته کې هغې پاتې شو بیبي ورته چې په اوبو به قبضه نه کوي. 2100 کاله چې دی دغلته بیا بنو جرهم چې کوم دی سپرګنې چې د اسماعیل علیه السلام کوم وه هغې دغلته اقتدار چلولی دی د حاجیانو وغیره د هغې خدمت یې کړی. بیا 2100 کاله پس چې دې کې کمزوري راله 21 کاله پس چې دې کې 2100 کاله پس چې کله دې کې کمزوري راله نو بیا بنو خزاعه دا یوه قبیله وه
هغې رالل او دوی سره جنګ جګړه وکړله چې تاسو د حاجیانو سم خدمت نه کوئ دغه هر څه یې قبضه کې واغښتل حتی چې د اسماعیل علیه السلام چې دا کومه سخرګنۍ وه د دې قبیلې وې دوی د دې ځای نه هجرت وکړله. په دې کې بیا 300 کاله بیا دې حکومتونه کړي دي په دغه ځای باندې. بیا دې کې هم چونکې یو څه بل څه راغلي. بیا قصی بن کلاب دا چې کومو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بره نیکانو کې راځي. هغه بیا د ده مور د ده چې کله د مورې یعنې خپل یو خاوند یې مړ شو نو بیا دې چې د چا نه پیدا و د چا طرفه عرب چې کوم د دغې جانبه هغه بیا لاړ هغه د شامي سړي سره واده وکړو. چې کله یې واده وکړو نو دغه بچیان یې په خپلو کې چې بیا راغټ شو نو خپلو کې ونښته د شام د کوم خاوند دی چې دویم وکړو د شام د هغه بچیان ورته وي چې ته د کوم دی ستا څه پته لګي زمونږ خو پلار نیکونه داسې دي او د شام چې دي زمونږ سرداران دي او دا دي دا دي دا دي. هغه راله او دې مور ته وویل چې ولې زه د زوی نه یم ما ته خو د وروڼو داسې وي. نو ورته چې نه ته ورته داسې ووایه چې موږ د حرم شریف چې دي خدمتګار یو موږ د حرم شریف خدمتګار یو. نو هغه ورته چې ولې زمونږ قبیله نو ده ورته ټوله خبره وکړه چې داسې داسې خبره ورته چې ښه هغه رالو او هغه ورته چې زه خپل ځای ته ځم. بیا یې دلته دا بنو خزاعه چې کوم د اخري یعنې 300 کاله شوي دغلته چې کوم هغې ملک و مشر د هغه یوه لور وه او د هغې سره ده نکاح وکړله. هغه سره نکاح یې وکړله. چې کله د هغې سره نکاح وکړله قصی نو بیا د اوبی نوم د هغې اوبه نوم د هغه جینۍ د هغې سره چې کله نکاح وکړله خو چې کله د هغې پلار وفات کېده د هغې نه مخکې دې ته ووي وی د کبیرې مشره به تی خو چونکې ته ډایرک به ډایرکه د کعبې مبارکې خدمت نشي کولی نو دا به زما د قبیلې یو وکیل کوي د هغه په لاس به کېږي نو د دې د طرفه یو وکیل شو. بیا هغه وکیل د څه کاروبار شوقي و او هغه څیزونه د قصی چې دی په سیاسي امورو ډېر ماهر او دوه هغه برابر کړو او هغه نه پس چل د هغه کعبې مبارکې چابیانې وغیره عمارت واغشت. خیر بیا دې دغلته استوګن شو او د خپل بیا چې دی د هغې دپاره قواعد جوړ کړه. لومبنی دیو چې ده دا قواعد جوړ کړه چې به د حاجیانو په دې طریقه خدمت کیږي او دا لاره به په دې طریقه د پلانکې قبیلې به دا ذمهواري د دې قبیلې به دا ذمهواري وړو وړو خاندانونو قبیلو ته ذمهواري حواله کړلې او جنگ بندي وه چې کېده اب هم د ده به یعنې ده به یا دسخط یا ګوت هر څه چې په هغه ټیم سره سیسټم وابده کول او کله به چې جنگ شروع کېده نو اب هم چې د اجازت نه ورکړې جنگ به نه شروع کېده او دا هر طرف ته دپاره وختونه وټاکل ته بیا چې وخت تېرېده داسې ورو ورو تر دې چې عبدالمطلب صاحب پورې بیا ده د اوبو دپاره دغه ټکل کو چونکې اوبه چې کله دا بنو اسماعیل ته 2100 سال چې دي کله دغه ځای حکومت وکړه نو چې کله به بنو خزاعه زوروره شوله او دی دغه ځای نه تلل نو دی نورې اوبه خو وینه دی داسې وکړل چې د حجر اسود چې کوم هغې راواغېشت هغې هم دغه کوی ته ګزار کړه د زمزم دی ته او په کعبه مبارکه کې ډېر زیات سره و هغې راواغېشتل هغې هم ټول دې ته ګزار کړو دا یې مکمل بند کړو داسې بند کړو چې د دې پته نه لګېدله. بیا عبدالمطلب صاحب چې دا اوبه به زه څنګه راوباسم خیر خوب کې ورته الله ربالعزت بیا بشارت د هغه ځای وښو او د هغې نه چې دې ده هغه رامعلوم کړه او بیا یې اوبه راوباسلې وغیره بیا اخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم پکې منځ کې څه خبره شته اوږدې نو الله ربالعزت فرمایي دي چې دي باقاعده قافلې به یو ګیر چاپېره به ټول لوټ مال و دا کعبه مبارکه چې دا په امن د قصی وغیره نه چې پس کوم سرداران راته نو هغې کې ترقي شوې ده او مختلف معاهدات دي یو طرف ته بل طرف ته چې یو لاره ورته بنده شو بل طرف ته به تجارت قافله تلله هندوانو تر هندوستانه پورې تواریخ لیکي د دې قافلې به راغلي دي هندوستانه پورې او چې د هندوستان هم هغه ټیم چې د تجارت مرکز چې کله دی هغه قافلې راغلي په لاره به چې دی هر قسمه هر مذهب والا خلک به چې هر مذهب والا بت ته عبادت کوونکي دا ټول حالانکې دین دغه کیسې پکې راګډې وډې شوي خو چې مهله به ورغله او قافلې به یې لوټ کولې دي به ورته ویل چې موږ د مکې معظمې استوګن یو
موږ د مکې معظمې استوګن یو نو هغې به قافله پرېښوده بیا نه لوټ کوله. نو الله رب العزت ورته فرمایي چې د هر طرفه به قافلې ستاسو طرف ته راتلې، رزق به ستاسو طرف ته راتله و تاسو په امن باندې وې او په اطمینان وې. دا حملې سیاره نه وه علاوه د یوه پیرې وغیره نه چې هغه شوي دي. بیا په دې امت کې څه ظالمان وغیره راپاڅېدلي وو او اخره کې به بیا راځي څه ظالمان. نو الله رب العزت ورته فرمایي چې تاسو په امن وې او د هر طرف نه رزق راته. نو بیا ما تاسو ته وي دا وخت سره په دې کې ترقي کېده حتی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې راته نو بیا د حجر اسود هغه شخړه راغلې وه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم حل کړې وه په خپلو د پیغمبرۍ د دور نه وړاندې چې دا پیغمبر شوي نو وحي ورته نه وه میلاو شوي. خیر بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دا دعوت شروع کړ دې مخالفت وکړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خیرې وکړلې. وایي داسې در باندې خدای چې دې لوږه راوله او داسې در باندې قحط راوله لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام په غرونو باندې هغه راغلي هغه شان در باندې خدای راوله. نو 7 کاله په دې باندې ډېر سخت تېر شو 7 کاله. نو الله رب العزت فرمای یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم الله. نو انکار وکړو دغه استوګنو د دې حالي په نعمت د الله تعالی. نعمتونه د الله دوه، یو قرآن عظیم الشان او یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د دې دوه نعمتونو نه انکار وکړو. نو چې انکار یې وکړو فاذاقها الله لباس الجوع. الله رب العزت وسکول دي ته هغه څه هغه سکول دا لوږه پرې راغله حتی چې هغې په بعضو موقعو باندې بیا یعنې دا اوهان به یې لالول د دې د ججوري نه به یې د زمزم کوهی هم ورته وچ شو د دې د ججوري نه به یې اوبه راوباسلې څښه هغه به یې څښلې. دې حالت ته ورسېده. نو ابو سفیان پټ راغی او د عثمان رضی الله تعالی عنه سره په مدینه منوره کې پاتې شو. عثمان رضی الله تعالی عنه ته وی چې ته ماله پناه راکړه هغه ورته در مې کړه پناه. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع وکړه چې تا سره ابو سفیان یو څو خبرې کول غواړي. نو ابو سفیان رضی الله تعالی عنه ورسره د اسلام یې نه وروړی هغه ورسره میلاو شو. نو ابو سفیان رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ خو تا سره جنګونه کړي دي، موږ تا سره جنګونه کړي دي خو زمونږ د وړو ماشومانو څه کړي دي، زمونږ د بوډاګانو څه کړي، زمونږ د څاروو څه کړي دي، ای خو جنګ نه دی کړی او تاسو خیرې کړي دي او هغه باران را باندې ولاړ دی. اوس ټول چې دی د لوږې تندې چې دی نو بد حال باندې دي، دا خو ستا قبیله ده ستا خپلوان. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مسکی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ښه دومره عقیده شته چې دا زما په خیرو باندې شوي او بیا مې ایمان نه راوړی. دومره عقیده شته چې دا زما په خیرو شوي دي او بیا مې ایمان نه راوړی. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ایمان راوړی بس دا حالت به ختم شي. خیر چې بیا روانېده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ځه وایي ته به مکې معظمې ته نه رسېدلې الله رب العزت به باران کړي. چې کله دې مکې معظمې ته ور دننه کېده د هغې نه مخکې چې دی باران شوي او ډېر زیات باران شوي. الله رب العزت هغې طرف ته اشاره کړه. او د خوب پې ځای دا وه چې بیا دی یو صحابي وغیره څه معاهده چې کله وشوله نو صحابي به چې کوم دغه ته یو صحابي دې پرېنښوده رسول الله صلی الله علیه وسلم د معاهدې په روح سره واپس کړه. بیا چې به د دې قافلې تلې نو چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه وایي چې دا خپل شرط پوره کړم زه دې ولېږلم خو اوس دې په ما باندې هلته ظلم کوي ما سره زیاتې کوي زه د هغې د لاسه راتښتېدلم تا خپله معاهده پوره کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې زه د معاهدې خلاف نه شم کولی د دلته مدینې منورې ته به نه راځې دلته نه وځه. هغه لاړ هغه بیا چېرته شاړه کې پاتې شو د دې به چې کومې قافلې تلې هغې به یې لوټ کولې وغیره نور هم بیا داسې څه واقعات ځای په ځای راغلي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو. الله رب او بل د مسلمانانو نه به هم هر ټیم یاره وه یاره وه. الله رب العزت وایي چې الله درله چې تاسو کفران نعمت وکړو نو الله در باندې لوږ هم راوستله او الله در باندې یره هم راوستله په سبب د هغې چې تاسو به جوړول کفر به هم کو شرک به هم کو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به هم خبرې کولې. یوه خبره بله خبره زموږ مور بیبي او امه عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما هغه فرمایي رضی الله تعالی عنها
هغه فرمایي هغه وایي چې د دې نه اشاره د مرګ د عثمان رضی الله تعالی عنه ته وایي هغه ته مراد دی چې وروسته به راځي وایي کله نه چې په مکه معظمه کې مکمل امن او هېڅ بې ارامي نه وه او دکه شان په مدینه منوره کې خو چې کله عثمان رضی الله تعالی عنه مظلوم شهید کړی شو په قرآن باندې د هغه وینه پرته وه فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم نو د هغې نه پس د دې نه هغه امن چې دی هغه اوچت شوی او بې ارامي وه بیا چې دی وروستو حجاج بن یوسف څلور میاشتې په کعبې مبارکې باندې غشي ورولي عبدالله ابن زبیر سپاهي کې شهید شوی دی بیا وغیره بله حتی په مدینه منوره کې د صحابو د لوریانو عزتونه لوټ کړي شوي نو وایي دا دې نه هغې ته اشاره ده او دواړه صحیح سرپرستان صفدر رحمت الله علیه فرمایي چې تفسیرونه یې دواړه صحیح دي دواړه صحیح ولقد جاءهم او یقینا راغلیو دي دا یقینا راغلی دیو دا رسول پیغمبر منهم د دیونه فکذبون بس دی تکذیب کو فاخذهم العذاب ونس دی لر عذاب وهم ظالمون او دیو زیادی کوونکی چې د پیغمبر د انکار وکړو بس یا رب غالب لاراله او لګم پیراله دا په عذاب راغی فکلوا بس خوراک کوي مما د هغه سنا رزقکم الله چې درکړي وي الله رب العزت تاسو ته چې رزق یې درکړی تاسو حلالا حلال طیبا پاکیزه حلال پاکیزه یو حلال پاکیزه مطلب دا دی حلال چې هغې باندې د الله صریح حکم وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي چې بھئی دا سیز حلال دی او طیب چې هغه حلال وي خو ورسره د بل چا حق نه وي مثال په ډول چیلې خوړل حلال دي خو که دغه چیلې تا غصب کړه نو بیا طیبه نه ده حلال ده خو طیبه نه ده پاکیزه نه ده یو دویم نمبر حلال معنی چې پاک وي او طیب معنی چې میډیکلی یعنی د ډاکټرانو د طرفه تا ته د هغې اجازت وي چې ته دا خوړی شي طیب هغې ته ویلی شي اوس که د یو څیز حلال دی خو ستا دپاره پکې نقصان دی ډاکټر ته دی نو بیا یې مه خوره بیا ستا لپاره طیب نه دی وکولو بس خوراک کوئ مما د هغه څه نه رزقکم الله چې رزق درکړی الله رب العزت تاسو ته حلالا طیبا حلال پاکیزه وشکرو او شکر ادا کې نعمت الله د نعمت د الله رب العزت ان کنتم کجریه تاسو ایاه تعبدون حاضر الله رب العزت لره عبادت کوونکی الله رب العزت فرمایي که چېرته تاسو د دغه الله خالص بندگی کوونکي نو بیا داسې وکړئ چې د الله شکر ادا کوئ اعملو آل داود شکرا الله رب العزت قرآن کې فرمایي ای آل داوده وی شکر واسه د الله رب العزت او ډیر لږ زما بندگان شکر ادا کوي نو چې په هر نعمت باندې په هر څه باندې که لږه وي که ډیره وي په هغې څه وکړو د الله شکر ادا کوو چې څوک درته وایي صحت دې څنګه دی وی الحمدلله ستا بې خوله نه ماتېږي ته بې ستړی کېږې نه او که ته ډېرې فریادونه وکړي چغې ووې نو ستا دا بیماري ختمېږي نه ستا دا کمزوري ختمېږي نه الټا خدای د ځان نه ناراضه کې د الله شکر ادا کوه حالت دې د کور خراب دی خیر دې چاته د هغې چې دې فریاد مه کوه الله رب العزت انما اشکو بثي وحزني الی الله الله رب العزت ته خپل فریاد کوه څوک درته وایي د کور حالت دې څنګه دی وایي ورته الحمدلله الله دې توفیق راکړي بیا الله فرمایي انما یقینا خبر دا حرمت حرام کړي دي الله رب العزت علیکم پتاسو باندې المیتة مرداره چې کوم څیزونه مردار دي تفصیل په سورت بقره کې تیر شوی دی والدم او بهیدونکي وینه دم سر به وایي بهیدونکي وینه ولګي بهیدونکي وینه لکه تا څاروي اعلان کو د هغې نه تیزه کومه وینه بهیږي هغه مرداره ده نوره چې د غوښې سره کومه وینه ده هغه پاکه ده حتی ستا په کپړه لګېدلي جامه د غوښې سره چې کومه وینه ده ښه دا یاد ساتئ نو هغه پاکه ده که د هغې سره تا پخه کړه ودې نه وینځله بیا هم پاکه ده د هغې ځای کم پکې راغلی ده ښه پاکه ده مکمله او که چېرته ودې وینځله نو هغه ستا کار دی خو چې کومه بهیدونکې وینه یې تیزه نو هغه مرداره ده انما یقینا په هغه خبره دا ده حرمه چې حرام کړي دي الله رب العزت علیکم په تاسو باندې المیتة مرداره والدم بهیدونکې وینه ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما او هغه څه اهله چې نامزد کړي شي د غیر الله
د غیر الله پنوم به هغې لره فمن اضطر بس هغه څوک چې ناچاره شو بس هغه څوک چې مجبوره کړی شو غیر باغ چې نوي دی باغي نوي د عزت چې نوي دی د لذت تلاش کوونکي چې د لذت اوس یو کس مجبوره شو شاړه ده بل څه رزق نه میلاویږي خنزیر دی د هغه غوښه چېرته مردار دی پروت دی یا داسې دی په څه طریقه د هغې نه کټکولی شي وغیره غوښه یا چې دی مثال په طور دی بالکل وږي دی او هېڅ هم نشته پردې پټې دی یا باغ دی او هغې کې چې دی نو خرماړی دی بل څه دی بل څه دی ته اجازت دی دومره ترې خوړی شي چې د مرګه پې دی بچ شي دونه خوړی شي چې دی پې د مرګه بچ شي خو لذت به نه تلاش کوي غیر فمن اضطر بس هغه څوک چې ناچاره شو غیر باغ چې نه وي دی لذت تلاش کوونکي ولا عاد او نه وي د حد نه تېرېدونکي نه وي تجاوز کوونکي د حده به تېرېږي هم نه ښه چې وایي یاره یو دوه مې ترې وخوړه راشه جولۍ ترې ډکه کړه نور به په لاره کار ورکړي نو داسې به هم نه کوي ښه فإن الله بس یقینا که دا دې وکړله په تا سختي راغله نو الله رب العزت چې دی فإن الله بس یقینا الله رب العزت غفور رحیم بخښنه کوونکي او رحم کوونکي دی الله رب العزت ترې باندې خپل رحم وکړو